شریک او په نومو د لوی خدای چې بخښین کې مهربان دی په جرګه باندې لږ خبره کول پچار دی دا یو حقیقت دی چې د مشکلات او مهنت نه بغیر هغه سبو کله نه گیز کیږي کیم چې د کامیابی زری د ځون سره وروړي د قبایلی علاقې خپل رسم او رواج دی چونکه په قبایلی علاقہ کې یو باقاعده حکومت نه تر شوی دی چې دغه لوند قبایل خپل ژوند کړی وای یا خپل عدالتي نظام چلاولای وای د سره صدا سه عدالتي قوانين نوي خو د خپل د ژوند د ترولې ډېر خپلې طریقې ډېر خپل نرخ رواج دستور د قبایل په مانس کې لانجوي په ډېر خپلې طریقه باندې حل کولې د قبایل په مانس شو بشکه چې جګړه هرغله لانجو هرغله خو به دغه خلکو په ډېر خپلې طریقه باندې دا شینه حل کول چکل او په یو علاقہ کې په وکړی کې څه بشکولا جوړه شوله بیا اول کوشش دا و چې د خپل قبيله په خپل مان شه دننه سره حل کړل د حل کېدو کوشش په وکړه او کچې د په دا باندې کامیابیدل نه چې دا مسله حل کو بیا د خپل شخوري ته راغ وکړه خپل شخوري ور غونډه کړه هغه مرکه وکړه او کا دغه شخوري دغه مرکه په دغشي باندې په باراش والا چې دا مسله حل کو خو ټیک تو کني بیا د په قومي سطح باندې یو لوی جرګه قومي جرګه چې پاک شو پیرا قبيله پیرا قوم پیرا د قوم مشرون ملکون سپینجيري بوډاګون علما کرام ځوانون دا ټول پکې شامل وي او دا جرګه ډیره طاقتور او ډیره مضبوطه او دغه سره ډیره اختیارات وي دغه کولای شول چې دا څوک چې ګرام دی دا جلا وطن کې د علاقہ بدر یې کو یا د غي مل وسفزوي یا ته یورینه وروچوي نو دا جرګې تاریخ په وزیرستان کې ډېر زوړ دی او په مختلف موقع باندې ډېر خپل جرګې هم شوي دي د وزیرستان چې کیما اولنې جرګه مليمیږي هغه په اسلامي تاریخ شوی د هجرت په 20مه یا 28مه باندې د عرب یو سردار و یو آغا ابن سمران نوم یو هغه د سیستان د اوسنۍ بلوچستان د لیارې د کوه سلیمان د غرب په طرف وغځيږي او د هغه وخت چې کیم وزیرستان بیرمل پکتیکا په دغه علاقہ باندې دای روشي سټن څو وخت د وزیرستان په دروازه شو ودرېږي ورته بیا د وخت وزیرستان بشیندګون د یو لوی جرګه ورولږي چې ته د مصر زوتای ماکا ته د مش په خور ورولای ته کوشش وکړه چې واپس لوټ شي او دای وته چې ناتو سه موتا غون تسلیم شي بهر حال د وزیرستان بشیندګون په هیڅ صورت باندې ځون تسلیم نکو او جنگ ته ترجیح ورکو او ډېر وینه توي شي په داخله او ابن سمرا په داخله شکست خوري او ډېر کسونی مړ شي او پتهشت باندې ځون و بوسي د فلکینا دا خو د وزیرستان په اسلامي تاریخ مو په خیال سره دا اولنې غمو ترسیل دا شي بیا کبرست میجروشي په دانه ډېر وخت بعد روشي بیا د بيزيد روشان پیر روشان په ټیم کې چې د باندې کلا د وزیرستان د لوټ شي شمالي وزیرستان ته دا وړه په طرف بیا پېښور ته کیشي نو دا ته په د باندې د باز خلک طرفه تور ولګي چې دای د کفر پرچار کوي چونکه بيزيد روشان په خپل کتاب د ډېر مضبوط کتاب د خیر البیان پاک شه د هر څه لیکلي دي او دا کتاب د موس رښتا دی چې ډېر نایابونه کتاب دی او ډېر مضبوط کتاب دی خیر البیان پاک شدای کوبل ته وګړي د هغه وخت مغول چې کیم غاوی دا قاضي وی کا جج وی اچ دای وګړي د ځون سره و چرګا بوزي په چرګا شدای د غونډه قبایله کسون موجود وی ځون سره بوزي واته به د او دغه د مغول چې کیم د قاضي وی یا کیم جج وی په مان شه دغه جرګه چې کیم خبرو کو اگر چې په فارسی باندې خبره شوې دي قاضي ورته وی چې د شیخ ټک استعمال کو شیخ معنا دا چې لکه میشه وته چې امیر صاحب ابزرګا یا او ته چې شیخ مردمان میگوید که تو خود را مهدی میخوانی او ته چې شیخ خلک یې چې ته ځون ته مهدی وی
ای سخن راست است یا دروغ آیا دا خبره رښتیا دو که دروغ دی بایزید ورته په جواب شوی دروغ میگوید من میگویم که هادیم رای رسول علیه السلام مینمایم و علم نبی میدانم و مریدان را طریق توحید هدایت میکنم و از ضلالت و جهل و شرک باز میکردانم و حسدان از روی حسد بجای هادی مهدی و بجای ولی نبی میگوید دای وته چې زد خدای او د رسول یار وته ورشایا زید مسرا اسلامی نالج تا علم شتارو سره زد تسیخ یار ورشایا خو د مو چې کیما رسول حسد کو څوک د مو مخالفین دي ارو بند غلط الزام لګوي د مو الفاظ په بل رنگ شي پیش کوي نو دا دوا دا یو دا مو په خیال سره په نږدې وخت د بیزید ولادا هم ډیره غټه و تاریخي جرګه ته راشوي د چې په داخله ډیره ترخی بده په دغه شی بعد شي د تاسوونه د پریج دی ځکه د ډیره پکړی طریقه باندې ورته خپل صفوی وکړو دغه سه نور هدا وزیرستان به کا ورسته میجروشي په دنا اوس لاند وخته نو بیا د پیوندا ملو په غاښ کې عدد شي 12000 د افغانستان یو ډېر مضبوط تاریخي کتاب د افغانستان در مسیر تاریخ غلام محمد قوبار یو غاده ډېر تکړه د تاریخ دان دی هغه لیکل د ډېر غټ کتاب دی اگر چې د په فارسی ژبه باندې خو هغه چې د وزیرستان د مولا پیوندا چې کوم 2000 لشکار دا وته یو لوی جرګه او شی ډېر غټ تاریخي جرګه شوی دو دغه څه کمی لوړ شي د وزیرستان او ته بهار شي د پښتنې په لیول د خو ډېر وجدي تاریخي غدي د سکندر اعظم سره د پښتنې ډېر جرګې شوې دي مضبوطه جرګې شوې دي بلکې د سکندر مقدونی مشهور تاریخ لیکین کا هیروډوټ لیکي چې په باکتریا یا باختر چې کیم دی په داخله د سکندر او د پښتنې په مان کې ډېر تاریخي پریکړې شوې دي ډېر تاریخي جرګې شوې دي دا څنګه د پښتنې تاریخ ته مجنور لوړ شي نو پښتون چې کله شپونوي د کیسپین بهیره کیسپین او روان شول د هندوکش او د پامیر د غره په مان شو د رمسرای کوله پختم شه پښتنې د آریان سره د آریایون سره ډېر تاریخي جرګې شوې دي او پاک شه پښتنې ډېر پښتوري طریقه باندې د خپل قوم د خپل غاس ثقافت دغه دفاع کړي دو بار لمونه کیسه سره وجدي زورو شو د وزیرستان د جرګې طرف ته چې کیم مدلم صاحب غا کړای و چې د شیخ بدین د غرولا چې کیما جرګه وا اغنه د شیخ بدین چې کیما غا شوی دو جرګه شوی د مو په خیال سره د پیرنګي او د مسجد اوله جرګه دو مسجد چونکه پختم شه چې ټاکته د مون ویل د علاقه ته په عام حالات شه نروتل دا صرف او صرف پختم شروتل کلاو چې لاو شیریشه لوګری په شکل شوروغل لوینه وکول دته د غنم دانه منصر غونډه کړه دا و جون سره پوسیوړل بیا په میچنه او په ژاندره باندې جون تا وری اونل او د خپل ژوند پترو په 1848 1848 کې پنجاب د پیرنګي لوستا سلطنت لوستا ورغه مکمل او ورسره صوبه سرحد چې کی مدد سکونه د لوس نه او ته د پیرنګي لوستا ورغه په دغه وخت د ټاک نواب شانواز کټی خیل د ټاک نو وتشته د او پنجاب کې د ملک فتح خان ټوان سره امسیا شو وته پناو خوستا ایډورډ خبر ورولوجه چې تروشه واپس دای واپس نواب صاحب ټاک ته وروست او نه صرف ټاک وزیرستان بلکې د بلوچستان د جوب دغه علاقې فیصله دغه چک ټی ټی غون نواب صاحب ته وسپورل بیا پیرنګي نواب صاحب ته وول چې د پوسټ غری چې کیم قبایل دي د غیر سنی چې کیم دي مسجد وی وزیر وی دغه خلک سره ز ملاویدل غوړه د ازلش د نږدې نه کسه چې دغه څه سوچ دی نواب صاحب ورته وول چې دا خلکو چونکې دا ته هر وخت نرو دریمي او دا توته د جرګې په شکل چې صرف د لاو په ټیم چې ملاو شي تو یو څوم یاشت صبر کوي چې غنم فصل پوخ شي او لوینه شيري شي بیا د خلکو روشي زوی تو سره جرګه په وکا نو چونکې د لاو ټیم چې کیمې د موسم ګرم وي په دغه ټیم چې پیرنګای د شیخ بدین غره په سر باندې ویل چې اځوی له سوړ او دا د میش خلکو لاو ته روغل سره د وړي کې وړ کې شزینا د غونډو سره روغل لوینه وی شریک بیا د دغه جرګه د لوګری روان کړ د نواب صاحب بوتل شیخ بدین غره ته ور وستل د پیرنګي سره ملاو کړل پیرنګي سره دغه غاوش خبره
نواب صاحب ته اول د خلک وویل چې میش د څه د پراورولې د ورته وویل چې دا د توس سره نږدې نه قتل غوړي او دا توس سره مراد تر کوي په دا کې بیا لش خلک داسې وي چې هغه مخالفت وکړي چې نه دا خو کپیر دغه سره د میش ایس توک نه جوړیږي او اکثریت بیا و چې نامي جمله او شی وسره به دا خلک چې کله ویرغل داته بیا ملکی لنګي اول لنګي داته شری شوی د پګړې لنګي ملکی دا شي چې شیریش بیا دغه سره د میش په خال کې چونکه هغه میټریالیسټک اپروچ خو د هر انسان غوي نو خواندي ورکا د شي د کچ د خمرات وی او دا جرګي وسلسله روانه شو دا شي زیوته د روجیته د سره مسجد ورته تلل رتلل بهر حال دا څه وشو چې اخر کې د پیرنګي ورته د شای ورزيوت کا نوري ورزيوت کا د میش د خلک به نور چې کی مخالفین وي په داخ شي یو قسم ته واز او تبلیغ شریکه چې بای پیرنګای که هر سرنګ د خود میشتو سره در پنیات شباد نه دی بیا دغه لوګری خلک لنګي تقسیم شولې ملکیش و خان بدرش و خان صاحب شو دا شي شریش نو د میش خلک بیا په دغه جرګه په خوان پوي شو خوزن مسجد تر اخره پورې ها د پیرنګي د دغه مراد ته مخالفت کوو بیا په 1865 کې په 1865 کې د ډي خان ډیپټي کمشنر میجر ګرام هغه دوه منصوبې وروستلې هغه د دوه منصوبې وی چې اول منصوبه دا و چې می د بنجر زمين چې کیما وا د کیما غیر ابودم زکوا د ملکون او د مسجد ته او د خلته دغه جرګې وروستلې غټ غټ جرګې په دښه وې د مزکه ورکړلې دغه سره خلک شه د پیرنګي نور ها خپلګيري پیدا شوله دا اول فوغه دا منصوبه چې دغه بنجر مزکه چې کیمی دا د خلته ورکی او وسره د میجر ګرام دغه دوه مغه داوا چې کیم ځوانون دي دغه خلک دغه ملکون زمان ورارینه خورینه دغه د اوس په ګورسوار په شکل شي په فوج شو خاصتل چې پختم شوی جبجبه ورته ویل اساس ټکه مو په خیال سره نو دغه نو دغه به تنخوار وتل دغه به د انګريزون چې کله تلل وتل دغه پر دغه بیا په اوس په سر روان وي دا غشتي نه سره کول دا په 1865 کې دا وشو بیا د 1867 نه تر 1872 پورې بیا بروس دا ورشي شي بروس کمشنر بروس داسې وی چې هغه بیا ډېر په مسجد چې ډېر پوي و ډېر وسره په نفسیات باندې ډېر غاو هغه بیا نور مرات ور شریک بیا د خانه ملکه نور هم ورته غټه سره غټه کړي سره ټیکې مې کې شریش ولې کمشنر بروس نه بعد بیا په 1873 کې کیپټن میکاله بیا د ټول معاملات په خپل لوس شو خلی اغه بیا زیتی د هر څه د نو پترو بند هر څوک دل د مسجد سره د جرګې د نو پترو خو میکالج کله روغه د بیا د نوب نه هر سره ونی ول ډایرکټ د مسجد سره 1 to 1 شو د جرګې او د ډایرکټ جرګې سره کوله په دا وجه باندې بیا نوب صاحب ډیر دل برداشت شه ډیر خپا شه او په 1875 کې نوب صاحب ټاک فرش و د ټاک نه لاهور ته لوړ بیا تر مارګه پر په لاهور کې وتا غاو نو ان شاء الله په دا باندې مزید ها غا کوي ویل چې کله د اول شیر تقسیم شوی دی اول د لنګي دومه تقسیم شوی دی هغه ریکارډ مو په خیال سره په میش کې پروت چې کیم خلته ملو شوی دی هغه نو مینا بقایدا هغه پیسې هغه هرڅه نو ان شاء الله دا شي نه ډیر خوان کوي په دا باندې ډیسکشن کوي ډیر ټیم نن سره الله خوشاله